کچره تاسو چاته قرض پیسې ورکړي وي او هغه تاسو ته واپس نه درکړي نو دا ویډیو لازمي وګورئ. په دې کې زه تاسو ته د قرآن پاک یو آیت درښیم. کچره دا آیت کریمه تاسو روزانه 45 پیرې 45 پیرې وای نو ان شاء الله تاسو ته به دغه قرضدار چې دی دا قرض پیسې در واپس کی ټیک شو. نو آیت کریمه انتهایی آسان دی او انتهایی وړو کې شان آیات دی. خو زموږ عزتمندو د دینه مخکې دغه کسان یو خبره ضروری ووري چې کم کسان خلکو نه قرض پیسې واخلي او بیا ته واپس نه ورکوي کړی ورپسې واپس نه ورکوي دی دا خبره د حدیث پاک ضروری ووري ټیک شو. حدیث پاک د بخاری شریف حدیث دی. په دې کې راغلی دی چې یو کس وفات شوی یو صحابي وفات شوی ها صحابي وفات شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله جنازه ورکوله جنازې ته چې څنګه مخکې شو نو دغه ټیم یې تپوس وکړو وایي آیا په ده باندې د چا قرض شته او که نه. یو صحابي وویل بل چې یا رسول الله زما پې 2 دینار یا 2 درهمه غالبا ورته یاد کړل چې دا پې قرض پاتې دي 2 درهمه صرف ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وایي آیا د میت دا چې کوم وفات شوی دی د څه پریښي دي او که نه څه مالې پریښي دي که نه د خپل وفات نه مخکې نو هغوی ورته وایي چې یا رسول الله هېڅ نه دي پریښي سمال نه دی پریخي چې دته قرض واپس کړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنازې نه وروسته شو جنازې نه ورکوله نو دې کې یو بل صحابي ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې رسول الله زه به د قرض ادا کم تاسو جنازه ورکوي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل یا ابو قتاده ته د قرض ورکولو ذمہ داری اخلي د دې میت د قرض خلاصولو ذمہ داری اخلي. نو هغه ته عرض وکړو یا رسول الله بالکل زه د قرض ادا کولو ذمہ داری اخلم وایي زه به د قرض ادا کم. نو بیا نبی علیه السلام د دغه صحابي جنازه وکړه. نو سوچ وته کې زموږ عزتمندو صحابي د څونه اوچته درجه ده او چې قرض پې د چا پاتې دی نبی علیه السلام جنازه نه کوله. زموږ عزتمندو دا ډېره غټه ګناه ده چې بعضې کسان یې خلکو نه قرض پیسې واخلي بیا ورته واپس کوي نه بیا هغوی پې ډېر زیات تنګوي. زموږ عزتمندو خیر که تاسو سره د بندوبست نه کېږي د قرض خلاصولو د دې لپاره ښکلي وظایف شته دي او مجربې وظایف دي تاسو دا کوئ انشاءالله د قرض د ادا کولو به تاسو ته څه بندوبست وشي. د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو وګورئ زه تاسو ته لینک در کوم که نه تاسو دغه ویډیو وګورئ. دې کې د قرض ختمېدو لپاره ما 4 مجربې وظایف ښودلي دي که چېرې تاسو هره وظیفه شروع کړه نو انشاءالله ستاسو د قرض خلاصېدو به څه بندوبست وشي انشاءالله ټیک شوه. نو اوس راځو دغه وظیفې طرف ته چې چاته تاسو قرض پیسې ورکړي دي او هغه تاسو ته واپس نه درکوي نو تاسو له څه عمل پکار دی. نو زموږ عزتمندو د قرآن پاک کې سورة انعام د دې آیات نمبر 45 دی غالبا 45 نمبر آیات دی. دا آیت کریمه چې دی دا به تاسو روزانه 313 پیرې 314 پیرې به دا آیت تاسو وایي روزانه به وایي د وخت ضرورت نشته دی هر ټایم ویلی شي چې کم ټایم تاسو ته آسان وي بس په 24 غنټو کې صرف 314 پیرې برابروي نو انشاءالله ستاسو دا قرض چې دی په چا باندې چې قرض دی دا به تاسو ته ادا کړي ښه او ضروري نه ده چې په یو ټایم 314 پوره کوي څه اوس ووایي څه رستو چې څنګه تاسو ته آسان وي نو چې تاسو دا آیت کریمه 314 پیرې روزانه وای نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل و کرم سره او د دې آیت کریمه په برکت سره 45 نمبر آیات تخوک شي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دا آیت کریمه به تاسو روزانه 314 پیرې وای نو ان شاء الله دا قرضداري چې وي د به تاسو ته قرض ادا کړي ټیک شو. الله رب العزت مو خوشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پاما.